لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم کتونکو او اوریدونکو، منګه د خپل طرفه د یو نیک کار آغاز کړی دی او هغه په دې بنیاد باندې چې زمونږ ډیر عوام رونه هغه د قرآن کریم تلاوت په ښه طریقه او په ښه انداز سره نشي کولی، په ښه تلفظ سره نشي کولی. دا منګه د نورانی قاعده درس شروع کو او دا به ان شاء الله په قلاره باندې لګ وایو. خو د هغې نه مخکې زمونږه د یوټیوب دا چینل دا تاسو سبسکرایب کې او مخکې د نورو ملګرو سره شیر کې په دې نیت او په دې اراده باندې چې مونږه د قرآن کریم زده کړه وکړو او الفاظ او تلفظ دا مونږه برابر کو. ځکه دا قاعده چې دا نورانی قاعده یا بله قاعده چې دا د قرآن کریم د زده کړې بنیاد دی. کله چې په دې کې ته حروف او پیژنې او د حروفو مخارج او پیژنې، نو بیا به په صحیح طریقه باندې تلفظ تکې او ادایګي د قرآن کریم هغه به چې کوم دی په ښه طریقه باندې کیږي. د دې وجې نه مونږه د دې چینل افتتاح وکړه او د دې یوټیوب چینل باندې مطلب دا د مونږه دا اراده وکړه چې په دې خلکو ته فایده ورشي. ډیر سیزونه هغه داسې چلیږي چې زه په خپله په دې خبره باندې مجبوره کړم چې خلقو ته دین رسول دا ضروری امر دی او ضروری کار دی، اور د فیسبوک په لاره، د یوټیوب په لاره او دغسې د واټس اپ په لاره باندې. ځکه څومره چې دین په ترقۍ باندې روان دی، دغسې ورسره بېدیني د هغې نه یو پلس په ترقۍ باندې روانه ده. ما بله ورځ وکتل چا راته کلیپ راولېږه قرآن کریم سورتونه، هغه چې کوم دی د ګانو سانګز چې ورته وي د هغې په طریقه باندې ویلي دي او ډیر زیات کله چې هغه سړی واوري نو اورېدلی نشي، خو چې کله هغه لومبنی انداز او د هغې دغه ته سړی وګوري نو د انسان بلکې خاص کر د مسلمان د خپو نه ځمکه وتښتي چې یا الله تعالی دا قرآن کریم خو تا د زده کړې لپاره رالیږلی، د عمل لپاره دی رالیږلی او د هغې خلاف داسې سازشونه کیږي او خلک کاوشونه او کوششونه کوي چې د قرآن کریم غوندې مقدس کتاب دا بدنام کی. نو موږ خپل کوشش دا دی چې تاسو قرآن کریم زده کې، څومره مسافر حضرات چې دي لږ ټیم ورته ورکې او په کورونو کې هم تاسو اورېدی شئ، ماشومان هم اورېدی شي، زنانه هم اورېدلی شي. موږ به په دې کې لږ سبق وایو او ان شاء الله تعالی ډیره فایده هغه به چې کوم دی کیږي. نو منګه د تختی نمبر 1 مفردات د دې آغاز بکو ان شاء الله تعالی د سبانا. نو کوم ملګری چې هغه دا اوریدل غواړي نو دا ولنې درس هغه چې کوم دی باقاعده افتتاح هغه به ان شاء الله تعالی د سبانا کو. نن صرف بطور تمهید تاسو ته یو څو خبرې هغه عرض کړې او مخې ته کېښودلې چې منګه به د نورانی قاعدې هغه ان شاء الله تعالی آغاز کو، افتتاح بکو اور د حروف او مخارج هغه هم چې کوم دی وایو اور تلفظ کوشش بکو چې په اسانه طریقه باندې د عوام ورونو په دماغو کې او په ذهنونو کې کینی. په دې طریقې ان شاء الله تعالی منګه به دا او د دین علاوه نور کوشش بم کو چې د عوام ورونو د فائدې لپاره څومره سبقونه هغه په ښه طریقه او په ښه انداز په دې چینل تاسو مخې ته وړاندې کو. تاسو زموږ سره کومک وکړئ، زموږ ملاتړ وکړئ او دا اواز
د لری لری پورې ورسوي. الله تعالی دې تاسو ټول ته جزای خیر درکړي. ان شاء الله تعالی د درس باقاعده آغاز هغه په سبا کې خیری کو.